د خیبر پختونخوا موجوده حکومت یعنی د سهیل افریدي صاحب او د دې مخکې چې الیمین ګنډاپور صاحب د خپل ټولو ایم پی ایز او د خپل ټولو ایم ان ایز د پارټۍ اپوزیشن نه د خپل پارټۍ ایم پی ایز او د خپل پارټۍ ایم ان ایز دوی ته دا وکړي چې موږ به تاسو ته په 3 کالو کې 50 کروڑ روپۍ فند جاری کوو او د 50 کروڑ روپو فند په بعد کې اول دوی ته پروان مالی کال کې 5 کروڑ روپۍ جاری شي یعنی ډیسټریکټ ډیولپمنٹ انیشیټیو نوم ورکو دي ته ډي ډي آی وي او دا یو ته جاری کړ دا جاری شوی دي 5 کروڑ روپۍ ته جاری کړل او د دې خرج هم شولې به او ته ویل د سهیل افریدي صاحب نه د خپل ایم پی ګانو د ایمنګانو د غټه ګیله ده ایون د خپل وزیرانو هم ته ګیله ده چې سهیل افریدي صاحب نه د چا کالو چتای نه د چا د میسج جواب ورکړي او نو هغه سره رابطه کی ایون ما ایم پی ګانو ایمنګان سره چې وزیرانو مو چې هغه د پیسو چې کوم هغه کال نه چتای یعنی دون حدا پورې وی دا غینه تنگ دي نو د دې وجه نه هغه د ګیلی ملي ګونګسه شروع نو سهیل افریدي صاحب خپل ایم پی ګانو ته خپل ایمنګانو ته 10 کروڑ روپۍ نور فند چې کوم دی جاری کولو فیصله و نکړل بلکې 10 کروڑ روپۍ ته جاری کړل او دا ریلیز شولې دا ریلیز او د نوم ورکه ASDI Accelerated Sustainable Development Initiative ٹھیک شو یعنی ټولو ایم پی ایګانو او ایم ان ایګانو ته 15 کروڑ روپۍ چې کوم دی دا د مالی کال جاری شي اوس دوی دی ویلي چې تاسو د دې پیسو سکیمونه جمع کړئ یعنی تاسو لمنګ تاسو د دې پیسو لګي او سکیمونه تاسو چې کوم دی باقاعده د خپل ډي سی افیس کې چې کوم دی جمع کړئ او تاسو به وښ حیرانته خبره ده چې په بعضو سکیمونو باندې دومره اعتراضات راغلي دي او کلهګم د دې اورډر په صحیح طریقه وشو ځکه چې دا د 20 لاک روپو د 30 لاک روپو د 50 لاک روپو پروجیکټس وي دې کې سي کوسي په خول دې کې سي نالي جوړول په ګلو کې چې کوم دی دا بره چې کوم دی لایټونه لګول سټریټ لایټس وغیرہ دا سيزونه وغیرہ د یا د لختي باندې واړو پولونه جوړول ټیوبل د دې نه هټ کړ دې یعنی دا وړي منسوبي دي او حیرانته خبره ده چې په دې کې به تاسو سره یو ټیکدار یو زیشي ټیکدار به ته وي چې سرجی زبر تعالی دا پیسې راو باسم ته سکیم کو به صرف د ډي سی سب ته وای چې دا زما غا سکیم دی باقي پیسې منظورول نو ځکه چې تاسو په دلته خو د کمیشن طریقې کار دی نو سبا که خیر د ډي سی افیس سایت ته زی سبا چې کم دی ورپسې چې کم نه ټیکدار علي څه چې کم دی دا بس چاته زی رکنی سملې غاړې ته دي په بلا زه دا نه مچ ټول خو په ډیرو امپیګانو ایمنګانو باندې دا خلک شک ظاهري چې هغه په دې سکیمونو کې هم دا کار کړی چې په تیارو کوسو په تیارو غلو په تیارو نالو په تیارو بلپونو دوی پیسې وستلې دي په لکونو نه په کروڑونو روپۍ او هغه چې کوم نه په کاغذونو کو خوشمات تاسو ویل چې یو ایم پی ای چې کوم دی یو منه 20 او 25 سکیمونه کوي دا ټول چې ته یو ځای کړو د دې په سونو نه د 1000 نمبر سکیمونه جوړي او دا کیږي نو دا ویریفای کیږي نه او دا سه سيزینو پکې راوتی دي چې د ایم پی ای تعلق فار ایگزامپل د 400 د یو سر تر یو ایم پی ای تعلق د مردان د یو سر یو تا ایم پی ای تعلق د بنو د یو سر هغه په بل ځای کې چې کوم دی په سکیم باندې پیسې بل الکه ته له په سکیم پیسې وستلې یعنی دا حد دی د دې وجنه سیاسي رشوت منه ده خو دې سیاسي رشوت ته چې کوم دی یو لیګل شکل ورکړی شوی یو لیګل کور ورکړی شوی چې دا یو هغه پیسې چې کوم ټینډر وی دی د دې ټینډر چې کوم دی ضروری نه کته غواړي کولای شي کته نه غواړي نشي کولای ځکه چې په دې کې د 40 روپو سکیمونه داسې دي چې هغه د لګونو روپو دی په هغه کې ټینډر شوی نه په هغه کې د پیښور مردان 400 دا ټول ضلع شامل دي چې په هغه کې سکیمونو پیسې وستل شوی او د ټینډر پکې نه دي شوی